ثم قال عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دې حدیث راوی دي. ثم قال ابي عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي حدثني ما حدیث تکړه عمر بن خطاب رضی الله عنه قال حضرت عمر رضی الله عنه بينما وما بين ذلك نحن منجو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم دې کې بیان د حالت د نفس کې بیان د حالت د نفس دا دی. دې حدیث دا چې دا ذکر شوی دې حدیث د حدیث د جبرئیل دا دی او دا حدیث دې ته مسند ویل د ټولو احادیثو بنیاد دې د حدیث سنت ورته دی وجه نه ویلې دي ځکه چې ټول دین راواخلي نو هغه درې یو ایمان دی یعنی عقاید دویم اسلام دی اعمال ظاهره دریم احسان دی اعمال باطنه نو عقاید په دې کې ذکر دي اعمال ظاهره په دې کې ذکر دي او اعمال باطنه په دې کې نو څنګه دې ته سنت دا ویل لکه څنګه چې سورې فاتحه ته کتاب د ټول قرآن کریم اصل هغه سورې فاتحه ځکه ټول سورې قرآن کریم اجمالاً په سورې فاتحه کې ټول دې حدیث ته سنت وایي ځکه په دې حدیث کې اجماع د احادیث دي اعتقادات په کې ذکر دي اعمال په دې کې ذکر دي او اخلاق په دې کې ذکر دي حدیث ته حدیث د جبرئیل ویل کی دا غي وجه دا ده ځکه د دې حدیث سبب چې شوی دی د دې حدیث هغه راځي د جبرئیل علیه السلام سبب د دې حدیث دا د جبرئیل علیه السلام راغلی دی نبی علیہ السلام نے تفسیر کی نبی علیہ السلام جواب داو دا حدیث ټول احادیث باندې مقدم دا حدیث جبرئیل ټول نه مخکې دی دا غي وجه دا ده چې دا حدیث په منزله د متن د حدیث هغه نور احادیث هغه په منزله د تفسیر دیو جن متن او اجمال د اول د کې او تفسیر دا ورسره دویم دا حدیث د دې وجنه مقدم چې دا حدیث دا مشتمل دی په یو مسله محتمل شان یو مهمه مسله باندې مشتمل دی چې هغه مسله د تقدیر د تقدیر مسله په دې ذکر ده ځکه دا حدیث په ټول احادیث باندې دا مشتمل قال حضرت عمر رضی الله عنه بينما نحن دې کې بیان د حالت د نفس په واقعات حدیث چې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث بیان ولا منګه په کوم حالت کې عند رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام سره منګه موجود نبی صلی الله علیه وسلم ذات یوم یورث دا ذات لفظ دا مفهوم دی دا زائد دی خدا مفهوم دی زائد دی لیکن دلته دا زیادت لپاره دی او فائدې لپاره هغه فائدہ پکې ده دې کې اشاره یو کې دې اشاره ده چې دلته مراد نه دا ذات لفظ مفهوم دی زائد دی او یو فائدہ پکې شته هغه فائدہ دا ده اشاره دې ته چې مراد نه مطلق وخت نه دی بلکې د طلوع نه نیولې تر غروب پورې تک وخت نه مطلق وخت نه مراد دی بلکې د طلوع د شمس نه نیولې تر غروب پورې
دا وخت نه مراد ذات یوم یعنی یورت اطلع علینا دا اطلع علینا طلع کی اشاره دې ته دا شخص چې کوم راغلی دا نورانی شخص په دې وجه نه دا څه نه وي چې عطا علینا رجل یا دا څه نه وي چې ظهر علینا رجل کارش په مونږ باندې وکړي یا راغه په مونږ باندې وکړي دا اطلعوي چې تطلو معنا تقلیل اشاره دې ته چې دا کوم شخص راغلی دا یو نورانی شخصیت چې دراغلی دې شروع استعمالي اطلع علینا رجل دغه ظاهر شو راوخه ته کوم باندې رجل یو کړي شدید بیاض الثياب ډیر سخت سپینو جامو والا سخت سپینو جامو والا شدید بیاض الثياب د ثياب بیا جمع ده اشاره دې ته کوي چې دا سره چې راغلو نو دی وجنا نو دا جامع او صيغه د جمع وروي معنا دا د اعراب او صورت د اعرابي اعراب اس باب نه چې څنګه چې جامع واغوسل نو بعض جامع سره د بعضونه اغوندي دوه درې کرو ټول جامع څخه هغه اوسې لکه د پرانی مثال هغه نه بعد تبيسي هغه نه بعد واسکټ هغه نه بعد چې نه کوټي هغه سره صادر وي او د صادر په څیر چې نه موږ کې شړې دي د څه جامع څخه اس باب معنا دا سره چې راغلو په دا شکل او صورت د اعراب نو څه جمع او بیاض مخکې کړه دا بیاض لون شریف دغه د سپین رنگ دا مبارک رنگ دی او دې کې اشاره دي چې سپینو جامو او اصل دا منظور دی او بل اشاره دي چې سخت سپینو جامو والو نو معنا دا ده چې نظافت د بدن بکې او د جامو بکې بدن باندې صفاوي او جامې باندې هم صفاوي چې مجلس سادات کې کېني په مجلس کې کېني د مشرانو په مجلس کې کېني د خاص کر چې کوم مجلس ته پیغمبر علیه السلام د سردارانو مجلس کې هغه مجلس کې جامې هم صفا ساتي او بدن هم صفا ساتي ذکر شدید بیاض الثياب سخت سپینو جامو والا ورستا دور نسکین مخی کده کده مبارک رنگ دے او بہترین رنگ شدید سواد الشعری سخت طور ویختان والو ویختان دار طور ایک اشارہ دی تقیدین معلومی ایک اشارہ کی چه وقت تعلم چه زکول که دا وقت تعلم وقت شباب ذکر حقیقت طویوی جوارح اندامون برابر وی حقیقت مضبوط وي دا په بدن کې طاقت ډیر زیات ځکه ټول ویختان والو معنا لري چې دا ځوانو او سپیګره ولا لا يرى عليه اثر السفر او نشولې دې په دې باندې اثر د سفر ځکه سفر کې کړه دا دوی چې هغه ویختان پراګندوي جامې کوي همدان د نور جوارح اندامونه ګډوډ کې صفاوي ګډوډ وي نه اثر د سفر داسې دي ولا يعرفه منا احد او نشو پیجندل دا سره پیجندل زمنا احد یو تن پیجندل نه دا سره یک اشاره دي صدا چې مراد عدم معرفت د صحابه نه پیجندل او یاد کلام بنا د حکمان د عمر رضی الله تعالی حضرت عمر رضی الله عنه يعرفو منا احد نبي جندل دلرا زمنا احد يوتن دا بنا د حکمان د عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله عنه هغه و چې موږ یو څه دا جندل نه اگر ته نبی رسول الله سلام په جندل شدا او ولا يعرفو اشاره دي چې طالب دا به هر شخص هغه ناشنا غل طالب هر شخص هغه به ناشنا غل چا سره به تعلقات نه قایم چا سره به اړیکې نه جوړي چې درس دوران کې د تعلیم په دوران کې هغه تعلقات جوړ دي او کله ریشي او کله لاشه همدارنګه کله چې هغه ریشي کله چکر وها کله یو څه کله ګرځنه ټول مسؤلیت دي هغه
نه د تعلیم په دور کې خپل تعلیم ته متوجي په دې وخت کې به خلق ناشنا غړي خلق سره به آشنایي قائمه نه خلق سره به تعلق دا نه قائمه چې خلق سره تعلقات جوړ کړو تمام مې په دې مصروف یې هغه په دې ګرځي نن غم دې نن خالي دا نن زنده نن واده دې او نن پکې سنتي دا او نن پکې پروګرام دې نن پکې جنګ دې نن چې تللې ټول ورځ باندې نو دی وجنا تعلق اشاره د موږ نه پیژندل تعلق په ساتنه د تعلیم په دور د چا جلس الى النبي صلى الله حتى جلس تبيجنا الى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاسند ركبته الى ركبته تکیګر زنګونو دوارا زنګونو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا یا فاسند ركبته تکیګر زنګونو الى ركبته زنګونو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا ووضع کی پدک کفه دوار لاسونه علا فقده وزنګونو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې اشاره دي ته وکړه چې د ناشنا سره نو د اعراب په شکل باندې ځان وکړي اعراب د آداب نه خبر نه دي آداب نه د ادب دار چې کینی د زنګونو او اسونه په خپل زنګونو باندې کړي دا کینه چې د ناشنا واسطه د پیغمبر اسلام د زنګونو کې وره ځکه دا صورت شکل د اعراب او یا معنا دا چې په دې کفه علا فخذ نفسه بدن بدن خپل باندې کې ودا اشاره دا ذات چاته د هیئت د متعلم ته د متعلم ادب دار چې هغه کینی هغه د ادب په شکل باندې کینی دا خپل لاسونه بدن بدن باندې کینی دا ترتیب په شکل د ادب په شکل باندې وتی استاد هغه کې واقعا د فقدن نه کوي هغه کې وکړ شب نه لګي هغه کې خبرې نه کوي هغه کې یو څه اشاره نه کوي هغه کې مثال خان دی نه هغه کې یو بل کې څه گزاري هغه کې یو بل طرف ته ګوري نه اشاره کوي دا څه د متعلم دا چې متعلم هيئت د ادب او د تعلیم په وخت څنګه او په شکل جوړ کړو صحابه او ته ودل چې نبی صلی الله علیه وسلم په مخبطه دغه طریقې باندې دا اشاره د آداب د هيئت د متعلم ذکر دا څه وقال او دې طریقې وصال دار چې د جبريل علیه السلام راغی نو سلام وایي نو سلام وایي وایي چې اول سلام اچولې نبی نه پات راغلی نو موږ وایو نو دې راغله سلام نو وستدا خبره کړل وقال یا محمد اول سلام اچولې قرآنی دا خبره یې دا ځان دروي دي جبريل علیه السلام سلام دې کړی بلکې سلام اچولې سلام نه بعد आवाज یا محمد نبی علیہ السلام کی आवाज یا محمد وہ سوال دا دی چې نبی علیہ السلام ته خطاب کول په خپل نوم باندې یا محمد आवाज کې داخله ادب او دا आवाज کول نبی علیہ السلام ته یا محمد باندې دا خلاف د نص قرآنی ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا تاسو نبی له سلام ته आवाजونه مکوئ لکه خپل د आवाज د اعراب برابر د باندې خل نبی له سلام سره وکړو د مسلې بوا نبی له سلام دروازې ته وګورل आवाज وکولا یا محمد کفر دی چې دوالي आवाजونه کولا تاسو کو ځاني شکل باندې وا اعراب باندې کلو پاتہ خبر نو قران کریم کې الله په آیات راولې دا یو بل आवाज مکوئ لکه څنګه چې یو بل پیغمبر اسلام आवाजونه مکوئ نبی رسول الله ته دا لفظ استعمالوي یا حبیب الله یا رسول الله یا نبی الله دا आवाज نبی رسول الله کوي نبی رسول الله ته عام خلق په شان आवाज د جبرئیل علیه السلام ولې یا محمد आवाज کو پیغمبر علیه السلام منگو آواز ذکرو دا صحابو باندې تعمیه راوړي اشاره دې کوي چې د باندې سړی ما مطلب شفاونه پیژني تعمیه راوړي پټواله په صحابو باندې راوړي چې د آداب نه خبر ګور نه ځکه دې اعراب با د اوازونه کول د اعراب نه ما سوا نو صحابه کرام د نبی اسلام د ادب نه خبر وو
او اعراب خبرنو تعمیه راوصله صحابه کرام باندې تشکوشي راوصله دې تکان ذات معرفتی له اعراب یا دې جواب راغو اواز دغه وخت په نوم باندې دغه د احترام دا مختص امت کو امت باندې نبی صلی الله علیه وسلم د اواز نه یا محمد د امت نه ما سوا جبرئیل علیہ السلام आवाज کی ملائکی आवाज کی یا محمد دا خلاف ادب نه بلکې د امت په حق کې ادب دار چې پیغمبر علیہ السلام ته आवाज کوي نو یا محمد باندې نو کوي आवाज نه کوي بلکې جبرئیل علیہ السلام نو ملائکی ته आवाज کوي یا محمد باندې आवाज کوي اخبرني عن الاسلام اخبرني ما تخبر راکا ظاهر سوال لري چې اخبرني په صفت استعلاء نو مونږ وایو دلته امر دا د استعلاء لپاره نه دی جبرئیل علیہ السلام ځان عالی غني په نبی علیہ السلام باندې ځکه پیغمبر علیہ السلام کو افضل البشر والملائکه دا انبیاء علیہ السلام کی بهترین شخصیت بلکې انسانانو کې بهترین شخصیت او ملائکو کې بهترین شخصیت هغه پیغمبر علیہ السلام نو ځکه اخبرني دا صيغه د امر ده صيغه د امر د استعلاء لپاره ده ودلته استعلاء لپاره نه بلکې استدعاء لپاره ده اخبرني ما تخبرك عن الاسلام الاسلام متعلق اسلام بیا ذکر کو اسلام مقدم سره د دینه په نور روایت کې ایمان مقدم شوی او دلته اسلام مخکې موږ اسلام دې ته مخکې اسلام انقياد ظاهري انقياد ظاهري د احکام اسلام عبارت د انقياد ظاهري نه انقياد ظاهري د احکام دی او دا د تعلیم دا دی چې شروط اسهل نکي د اسان نه شروع کی اول سره اسان نه شروع کی نو دا د تعلیم دا دی ورو دا ترتیب او بل دی وجه د اسلام نه شروع کړه وایي چې د اسلام دا متعید ایمان ده او بعد چې ایمان مخکې شوی دی نو دا غل کروي ته ابو هريره چې د ایمان مخکې شوی په اسلام باندې او موږ وایو ایمان څه مخکې کا هغه اصل ایمان څه مقدم کړ ایمان اصل دی لپاره امتیاز ظاهري لپاره اصل هغه ایمان دی او بل اسلام لپاره اعتبار بدون د ایمان نه نشته ځکه اسلام بدون د ایمان نه معتبر نه دی اسلام هغه وخت کې معتبر دی چې به ایمان وی ورکه تصدیق موجود نه وي اعمال ظاهري ولر اعتبار نشته یوازې اسلام وی اقرار باللسان مثلا وی اعمال ظاهري وی او تصدیق نه وی د مؤمن نه وی لکه دغه منافق دی لکه او ایمان احسان د ټول نو ورسته ذکر کوم ځکه احسان دا مکمل د ایمان دی احسان مکمل د اسلام دی کمال د ایمان چې راځي کمال د اسلام چې راځي د احسان باندې ځکه احسان عبارت د اتقان نه احسان عبارت د اخلاص نه کمال د اسلام او د ایمان چې راځي دا په احسان باندې دی په اخلاص نه ځکه چې ایمان کې اخلاص نه وي اعمال باطنیه او اسلام کې اخلاص نه وي اعمال ظاهریه او چې اخلاص پکې نه وي دي کې ریا او سمعت وي دا د الله په نسبت باندې قابل د قبول نه دي احسان دا مکمل د ایمان لپاره دی احسان مکمل د اسلام لپاره دی ځکه احسان ورسته ذکر کړو نه ځکه دا مکمل لهما دی دوه لپاره مکمل وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام فرمایي الاسلام اسلام دا ان تشهد چې دغویو کې الله اله الا الله د دې غوړیو کې تشهد وذلت ان تشهد لا اله الا الله وقعد مظهر وکړه اسلام دې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الاسلام هو ان تشهد لا اله الا الله نو باید دار چې هو ضمیر راځي کړي او د ضمیر په ځای باندې نتا مظهر ذکر شو د مظهر په اسلام دې په دې مظهر باندې وشو لپاره د زیادت وضوح زیادت وضوح لپاره زیادت وتحدث ذکر تذمیر راځي کړي ضمیر ذکر کړي نو ضمائر دا د مبهمات نه نو ضمیر د مبهمات نه چې مبهمات نه دي نو ضمیر ذکر کوي نه
بلکې اسم ظاهر اسلام فقبله دا ذکر ان تشهد الله اله الا الله وان محمدا رسول الله وان محمدا رسول الله. دلته دا شهادتین چې دي دا دواړه متلازمین دي. نو چې کوم دې کې یو ذکر شي یو څوک ذکر شي نو خامخا تصدیق د نبی رسول الله مختار دي. چې کوم دې کې لا اله الا الله ذکر شي نو البته نبی رسول الله تصدیق ورسره دی، تصدیق ورسره هغه معتبر دی، تصدیق ورسره هغه لازم دی. ځکه شهادتین دواړه متلازمین دي. چې ټول دواړه ذکر کی فبها و نعمت او کسو یو ذکر کی توحید ذکر کی نو البته محمد رسول الله دا ورسره لازم دی. ځکه د دې مابین کې تلازم دي دواړه متلازمین دي. وتقيم الصلاه وتؤتي الزکات وتقيم الصلاه او دلته وتقيم الصلاه دا سنې وتصلي الصلاه چې تم مونږ کې نو وتقيم الصلاه تبقى قائمه مولرا تقيم وي نو باید دا چې تصلي ویلې یو خو دې وجنا ځکه اقامت ذکر کړي او اقامت متصور کیږي په انسان دا خو په اجسام کې متصور کیږي او دلته چې د صلات نه ځخه څه جسم نه او به اشاره کوي تا توقیم کی اشاره کوي چې قدرت ودامون لرا اقامت سمانا ادا د مون بکې سره د جميع حقوقنا سره د جميع آدابنا مون بسره د حقوقنا جواز مون ادا کول نه دي مون قدرول دي دا مون بسیده کې مون التسلیه کېږي چې واجبات او امدارنګ سر آداب ټول حقوق پر رعایت وکړي ناغي نو ورسته به اقامت د چاره دي د صلات او تو د زکات او ته ورکه زکات لرا زکات ور دلته مونږ بیا مقدم زکات ورسته ذکر کړه مانځنه ځکه مونږ د ایمان نه بعد اعظم العبادات هغه او بل مون اول ما فرض ده اول فرضیت چې راغله هغه د مانځه راغله ورپسې وتؤتي الزکات زکات ذکر کړه ځکه زکات د اهم العبادات او بل د دې فرضیت چې راغله په ابتدا د اسلام کې راغله د مانځه نه بعد فرضیت چې راغله هغه د زکات نه راغله وتصوم رمضان روزه د رمضان باندې شي یا مخکې کړه ولی ذکر روزه په ټول باندې فرض ده او تحج البيت حج ټول نو ورسته ذکر کو ذکر فرضیت د حج دا په ټول خلق باندې نه دي فرضیت د حج په چا دي ان استطاعت الیه سبیلا کته د لار طاقت ذات او راهله طاقت لري حج د باندې فرض دی کله ذات راهله طاقت نه لري حج در باندې فرض نه دی نو ذکر ان استطاعت الیها سبیلا دی یا د ټولونه ورسته ذکر نو قال پیغمبر علیہ السلام فرمائے نبی علیہ السلام فرمائے صدقتا رشتیا دې ویلي قال حضرت عمر بلانو وی فعجبنا له منګ تعجب کدي سړي د پاره يسأله ويصدقه چې سوالم کوي او دانګ تصدیق کوي سبب د تعجب دا دی چې دا خو خلاف د عادت سائل جاهل چې یو سړی نه کوئی تاسو ته چې جواب ورکړي هغه سينو چې رښتیا دی وویل هغه ته په نفس جواب ور او دا خو د دې خلاف خبره وکړه دا خبره وکړه د دې نه خدا معلومیږي چې دا سړی په مسؤل عنه باندې خبر دی دا ورته چې رښتیا دی ویلي دې معنا دا ده چې دا کوم خبره ما وکړه په دې خبره باندې زه کوی ما خو تا نه امتحان اړم چې ته په دې پیږي کپی نه او په دې وخت کې د پیغمبر علیه السلام نه ماسوا د بل چا علم په دې باندې نو بل سره په دې باندې خبر نو یا نو زیات څه ویل شي جنو نو حضرت عمر دې موږ تعجب چې يسأل او يصدق سوال پر تاسو کې به ترجیح د پیغمبر علیه السلام هغه دا کوي نو سوال نه معلومیږي چې نه پی او تصدیق نه معلومیږي چې په دې مسله باندې دا خبر ده نو ذکر ویل فعلنا له قال رجل ویل فاخبرني ما خبر را کان ایمان قال پیغمبر جنم فرمائے ایماندار ان تؤمن بالله ایمان ور په الله باندې کو ملائکه دې ملائکو د الله باندې ایماندار
چې انه مخلوق الله چې دا د الله تبارک وتعالى مخلوق دی لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دا الله د حکم نه ذره بر مخالفت نه کوي وکتبه او ته ایمان لري دا الله په کتابونو باندې او رسوله الله تبارک وتعالى پر رسولانو باندې رسول ذکر کو انبیاء ذکر نه کو اشاره ترادف کوي چې نبی او رسول الله دواړه یو شری ذکر د احد المترادفین چې ویلې بدون د مرادف اخرنا او یاد علی رسول عام دی ایمان پر رسول دا متضمن دی ایمان چاله انبیاء ولرا ذکر رسول ذکر کلام انبیاء ذکر نه کړ ورسوله والیوم الاخر ورځ اخرت باندې وتؤمن بالقدر خیره او ته ایمان راوړې په تقدیر باندې خیره او شره په خیر تبدیل او شر چې دا دواړه د الله تر طرف نه دي چې خیرم د الله طرف نه دي تقدیر او شرم د الله تر طرف نه دي دې کې په هغه متأخرینو قدر یو باندې رد دي چې هغه نسبت د خیر او د تعالی ته کې نسبت د شر او د تعالی ته نه قال رجل ویلی صدقت رشتیا دی ویلی قال رجل ویلی باقرنی ما ته خبر راکا عن الاحسان د احسان متعلق احسان په معنا د اتقان سره دی احسان په معنا د احکام سره دی احسان په معنا د عطا سره دی احسان په معنا د نوال سره دی او احسان مصدر دی د باب افعال نه نو د دې دوه معنا غاڼې دي یو معنا د احسان دار چې کار په خطرې کې سره سره توله چې یو کار په خطرې کې باندې سره تورسه او دوی معنا د احسان دادا یا چا سره خو سلوک کول یو چا سره خو سلوک کوي دې ته احسان ویل کېږي نو د څه په اول معنا کې استعمال شوی دی احسان دا معنا چې کار په خطرې کې سره سره توله چې د اسلام په خطرې کې باندې سره تورسه ایمان په خطرې کې باندې سره تورسه د ایمان د اسلام چې کوم مقتضیات دي د هغه مطابق خپل ځن جوړ کړي د هغه مطابق ناس تولاړه جوړ کړي د هغه مطابق شکل او شباهت جوړ کړي د هغه مطابق خبرې جوړ کړي دې احسان دا ویل کېږي احسان دا ویل کېږي چې یو کار خطرې کې باندې سره تول چې ته ایمان په خطرې کې سره تولته اسلام یې هغه چې نو عقاید او امدارن اعمال ظاهره دا خطرې کې باندې سره تورته تو احسان دومره عام دي دومره عموم دي پکې ته موږ کې په خطرې کې باندې وته ناس تولاله رکوع سجدا قرات قومو جلسه او د ټول سيزونه په خطرې کې دا احسان زکات ورته په خطرې کې باندې نوم نمای شریعت دې درس کم او جب په خطرې کې دي په دې کې غیبت نه کې په دې کې کنزل نه کې بدره دې باندې ځان باندې مضبوط مشکل نه غني مثال حج تجدي دا بنو مریا نمایش نیوی بل څه باندې خالص الله رضا ده پاره باندې دا وخت طریقې باندې وتی دا شکر تا صورت تا نا تولاړه تا خبرې دا په مقتضا د اسلام باندې وی دا څه باندې کې و داخل ني نو چې وی هو پلان چې ته استاد دا څه کوم اور دا په خیر کلام صحیح ته برابر نه اول ورته د مور او د نیاز سره د نیازات ذات کوم ناغي نه باندې خبرې شروع نه ستا خبرې دا مقتضا د شریعت باندې وي دا ناس تولاله په مقتضا د شریعت چې په لار باندې وي دا به چې په مقتضا د شریعت باندې وي دا چې بکانی نه واره کندل باندې کې افاده خو باندې ګوري محارم ته باندې ګوري بل څه باندې کې دا څه باندې تا ولاله بداسي وي دا ناس ته بداسي وي تا ولاله په دې طریقې باندې وي مطلب دا دی چې دا یو لوی عمومي معنا ده چې ستا دا ټول کړه وړه سلیل شي چې څه د خوب پورې تر او دس پورې ناس دی ولاړې پورې کوټه تلل راتلل جماعت ته تلل راتل خلکو سره سلوک خوراک کا کوبو تلل څه څه نه دي دا ټول په صحیح طریقې باندې په ښه طریقې باندې سر تر کول دې ته احسان ویل کېږي دا یو عام نو دی وجنا نو هغه د ذبح متعلق اگر راځي چې کله تاسو ذبح کوي فاحسن الذبيحه دا غیر سره احسان کوي دا ذبح په خطر کې باندې سره تور کوي التم ګور د احسان ذکر راغلی چاړه تیرا کا داروي قبلي قسم لوا خو چاړه تیرا کا بسم الله وایا هغه نه بعد بیا چې د صابر ذبح کا نو بیا روح ته هو دا غینه درمن هواته خطر کې ټول سيزونه دا په خطر بلکې شریعت التجدن په سارو کې داغه په ذبح کې
د احسان رعایت ساتلی دی او انسان خو څه کې چې هغې ناسته ولاړه کړه وړه دا به ټول په ښه طریقې باندې سرته رسوي دا احسان. قال پیغمبر اسلام تعبد الله كأنك تراه احسان دا دی چې تبع عبادت الله تبارک وتعالى کې كأنك تراه وې کې تعالی تبارک وتعالى ویني فإن لم تكن تراه فتعالى نویني فإنه يراك ولا تبارک وتعالى خو بتاویني الله تعالی. دا چې نبی رسول الله ذکر کړی دا د جوامع الکلم نه جوامع الکلم نه دی معنا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چې سبا لګيږي الله تبارک وتعالى عبادت وکړي خدا سي طریقې باندې وکړي کوئی مثال تبارک وتعالى تقورما الله تبارک وتعالى وینما پوچ الله تعالی الله ویني نو یو شی چې تا قدرت په عبادت کې او هغه پکار وینو دا یو شی په عبادت کې نه پریږي خشوع وکړي خضوع وکړي همدارنګه چپ قدرتي ظاهر او باطن د دې ډول اعتنا اهتمام وکړي الله ته متوجه کې او خود طریقې باندې بدا عبادت سر طرفه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کوا او ټول احوال کې ذات کوا لکه څنګه چې عبادت کې په حال عیان کې کوئی الله ته وی ذات کوا وو یو سره چې ذات عبادت کوي الله ما ته ګوري ایو سره ګناه کوي او چې الله ما ویني څه غلا کوم د زنا کوم الله ما ته ولا له ما ته رضا غلا او زنا کوي اسکه نو معنا دا ټول سيزونه تاسو حالت کې تر سره دوا وایي چې تعالی تبارک وتعالى ویني معنا دادا نو انسان علم څه موجود دی په اطلاع د واجب تعالی باندې انسان په اعمالو کې په عبادت کې تفسیر نه کوي او کوتاهي باندې کوي کوتاهي دا باندې دا چې یو عمل نه کوي چې الله تعالی باندې وی یا الله معنا خبره هغه نه مقصود دې حدیث دی نه اشاره د حس په اخلاص باندې په عبادت کې اخلاص کوا اخلاص طریقې باندې نو دا کوا ځکه دا څه کویا دا کړهولو دا خشوع خضوع دا ناسته ولاړه دا ټول څیزونه د الله تعالی د مراقبت کوي الله تبارک وتعالى دا ټول حالات ګوري ټول حالات هاري لکه تاسو یو کسي چې باندې څنګه لازم د تفسیر هغه دا شکایت نه چې دا سره سبق ته نه کینی او بهر ګرځي ټولې مولیا په دغه دینه وینا او خبرې کوي وسته خبر نه چې تاسو ته نازل دي نو ایمان یې ته برادي کړه نو ته خامخا راځي چې زه مراقبت لاندې ما چې د مراقبت لاندې ما دا څنګه چې دا په جرم کې نه زه مجرم ثابت نو انسان هر وخت د الله مراقبت لاندې هر وخت الله تبارک وتعالى انسان ته ګوري د انسان هر وخت د الله مراقبت نه لاندې دی نو باندې دا چې دا همیشه د الله په مراقبت کې دی دا په عبادت په اعمالو کې ورو ناس ولاړه چې د ټول سيزونو خشوع او خضوع د ټول لحاظ هغه راځي لحاظ هغه راځي او دې کې اشاره چې ګورم ته په دا چې کله کله د صالحانو مجلس ته کله د نیکانو مجلس ته هغه مجلس په پتا باندې اثر راوي مجلس هغه پتا باندې اثر دا چې کم نقایص دي کم نقصانات دي کم کوتاهي درکېدا نو د هغه د احترام د وجنه د صالحینو د نیکانو د حیا د وجنه نو تر هغه کار الته کې نه مثال ته نسواری نسوارات و چې نسوار اته چې ته د علماو مجلسي د نیکانو مجلسي او ستا مشران الته ناسي نو ته اخلي دا په خله کې اجه نه چې مثال سګرټ وایي نو ته دې الته خل ناسي علما دي سادات دي مشران دي هغه په مخ کې ته وایي چې سګرټ وایي دا په پاره دا کې دا نه کې ولي دا دې احترام د وجه نه دا غیر ادب د وجه نه چې هغه ادب او احترام کوما دې اشاره دی دا چې الله تبارک وتعالى تابانه همیشه خبردار دی تاسو سرم الله کوئی دی تاسو ظاهرم الله کوئی دی تاسو باطنم الله تبارک وتعالى خبردار دی نو الله تبارک وتعالى په مخ کې داسې ولي یو کار کې چې هغه د الله پاک د ادب او د احترام سره هغه مناسب دی دا الله د شاخ سره مناسب نه وي دا یو کار و دا یو کار دا نه کوي نو دی وجه چې مجلس صالحان ته دی
نو الته تدریج زونو ادب ساتي لحاظ ساتي نو مون په ټیم باندې ته مثال دا باندې سيزونه چې مناسب نه دي اگر نه کې الله همیشه ستاسو مراقبت او انتظار کوي الته په طریقې ابلاغ سره دا کار مکه نو دی وجنه قاضي یاد رحم الله وي چې دې حدیث کې نبی نے صلوات و سلام اشاره دې کړې چې ټول عبادت راوړل عبادت ظاهره او باطنه څه اعمال د جوارح راوړل او دارنګه ستاسو ایمان عقیده راوړل تا دا سر تا رازونه تا کارونه تا چې دینو دا پټ او کار څه نو ګوره دی وجنا د دې ټول څه راوړل د دې رجوع چاته کې الله تبارک وتعالى دی باندې الله خبر الله تعالی باندې علم ستله دا ټول څه او کارونه دا صحیح طریقې باندې سر تکوره څنګه کې باندې سر تکوره دا ځکه الله په دې باندې خبردار دی دا الله تبارک وتعالى علم په دې باندې موجود دی دا ټول څه کتا عبادتي په څه طریقه سر تکوره ظاهري اعمال دې څه طریقه سر تکوره تا عقیده باطنی اعمال تنظیم لري دا په څه طریقه ورته جوارح او اعمال دې د صحیح طریقې باندې کوا امدارن دستا رازونه دي دا په صحیح راز الله سره ساته تانا استولان د کړول دي اعمال ظاهر دي دا په صحیح طریقې باندې سره ورته دې کې دې اشاره ده ټول کې څنګه الله تعالی مراقب دي او الله تعالی ټول اعمال نگرانی هغه کوي نو ذکر دا وی تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نو قال رجل ویلی فأخبرني ما تخبرك عن الساعة ساعت متعلق قیامت متعلق قال نبی اسلام فرمائل مل مسئول عنها بأعلم من السائل ندی مسئول عنها سوال کړه شوی تینا د قیامت متعلق اعلم ندی سائلنا د اعلم د صيغه اسم تبديل ذکر را بدل تمانا نفس علم نے دین معلومی کہ نفس علم موجود ہے لیکن زیادت علم نشته اعلم په صيغه اسم تبديل دا نو معنا دار چې نفس علم نشته خدا دې کې زیادت د معنا وی زیادت علم نشته دا معنا او حالا چې د قیامت نفس علم چاته نشته زیادت علم سکه نفس علم چاته نشته لیکن دلته موږ وایو دلته معنا تبدیلی دا مراد نه ده معنا تبدیلی نو دا څنګه مراد نه ده دلته په معنا د نفس علم سره نفس علم سره نو نه مسئول عنها تاسو کله چې ویل نه قیامت متعلق دا اعلم نه ده شان د سائلنا د دې جملې نه دا مسله معلومه شو چې عالم او مفتی او هغه صدا پکار دی چې کله د هغه نه تاسو وکړئ شي مسله ورته معلومه نه وي نو د عالم مفتی دا به وایي چې زه نه پیږم په دې مسله دا د دې لپاره نقص نه دی دا د دې لپاره نقصان نه دی بلکې دا دلالت کوي په ورع تقوا د عالم او د مفتی باندې او دا دلالت کوي په وفور د علم باندې چې دا سره پوری دې ځکه په دې مسلې خو پوری دې چې نه پیږي او چې نه پیږي د ورته دی وجنه څو به معلومیږي چې خپل نه پیږي باندې بیا پیږي نه دې کې دې اشاره ده چې تا نه څوم مسلې ته کوڅوږي دا مو یا ملا ان باشه چې چپ نه باشه ملا هغه چې چپ نشینو چې سی کوول هغه کوئی مسلې ته کوڅو ځنه که معلومه ډیره خره او که معلومه نه وته راته علم نشته کتاب وګورم یا ورته دا تعلق المفتیان پوری لري مفتیانو نه دې مسلې تاسو کامل تر وګورئ دا باندې مسله ده خدا نه چې غلطه مسله ورکړي نو دا باندې وګوره پیغمبر اسلام نے شخص وی مل مسئول عنها باعلم من السائل نبی اسلام ته وی دې کې دې مسلې ته اشاره قال پیغمبر علیہ السلام فرمایي فاخبرني قال جبريل السلام ویلي دی رسول ویلي فاخبرني ما خبرك عن اماراتها امارات د قیامتنا دې امارات دې علامات د قیامت دې قال نبی اسلام ویلي ان تلد الامه شو دی گئی اغویندا ربتها پر مولا گئی دا او دی گئی دا علامه د قیامت دا انت لذل آمدو شو دی گئی من ربتها رب بل رویت کے ربها راغلی دی کہ رب دارا ہے مؤنث راغلی بلکہ تذکیر ذکر شوی دی بل رویت راغلی انت لذل آمدو بعلها التخاون راغلی دی دلتا مراتین سراری دی ربها یا ربتها
دا په معنا د سید او مالک سره راځي سردار سره راځي مالک سره راځي ان تلد الامتو چې وزيږي وینځه ربها خپل مالک ربتها خپل بادارا خپل مالکا دا وزيږي نو دې کې بعض علماوی د دې معنا دا چې اخري زمانه کې وینځي با داړي وینځي دا بړوي او د دې اولاد بړوي ځکه دا وینځي چې اولاد پیدا شي د بادار نه پیدا شي دا په منزله ده بادار ځکه د انسان مال دا تکي شاته کوي دا ولد ته نو معنا دا ده کله بدا تصرف چې دا کوي د بچي د پلار په مال کې تصرف کوي کله د پلار کی اجازه باندې کوي کله بغیر د پلار کی اجازه نه کوي ځکه عرف حال قرینه په دې باندې دال چې دا پلار مال دی او دوی د پلار په مال کې تصرف هغه کولای شي نو معنا دا او بدیږي وین ربها ربتها دا بقولږي چې له خپل بادار لرا ځکه بادار نه بچي پیدا شو د دې بچي د بادار د نظام بادار دی او بدیږي دا وین خپل مالک لرا ځکه دا تصرف کوي د مال مالک د بازار په شان تا او تصرفات په دینو کې کې لکه څنګه چې بازار او یا معنا دا ده دې کې اشاره ده چې او بدیږي دا وین دی ربتها خپل مالک لرا معنا دا وین دی نو بادشاہ پیدا شي نو د دې دامور چې کوم دا وین دی دا په جملې د رعیت دي کی او دا زوی د سردار وی دا څنګه وی دی به سردار هغه به بادشاہوي او دا مور چې کومه ده دا به د جملې د رعیت نه اغېنې او څو وې درېمه معنا دا کې معنا دا ده چې په آخر زمانه کې حالات د خلکو نو دا به فاسد شي دې حتی به ورسېږي چې د ام ولدو خرڅول دا به زیات شي ام ولدې دا د دې بیع د امهات الاولاد دا به ډېر زیات شي دا به خرڅېږي یا به په نکاح باندې خلکو ته ورکوي یا مثال یاد دین اخر زمانه کې تر دې حد پورې چې د دې ام ولدو اخستل خرڅول د مشترینو په مابین کې بچیا چې دومره اخستل خرڅول وکړي واخلو وراکا یو سړی به کولږي تر دې حد پورې چې خپل مور په واهلي دا زوی لیکن هغه په دې باندې خبر نه وي چې دا زماد مور په دې خبر نه ان تلدل امتو ربتها او بدیږي ویندا بل چالره بادار لرا سید لرا اب دې سردار وي دا هغه څل خرڅول د قومي ولدي به دومره ډیر شي چې دا دوی خپل مور وانه خدا پته وطن نه چې دا زما مور دا دومره هغه څل خرڅول دا زیات شي لیکن دا خبر قومي ولدو بل خاص نه د قومي ولدو نه ما سوا معنا وینځه چې هغه بچي پیدا نو هغه اصل د بغیر د چانه د سید نه په شوبې باندې پیدا شي یا په نکاح باندې یا په زنا باندې یا په هر څه باندې پیدا شي خو دلته د قوم ولدو خرڅول به دومره ډېر شي چې خپل بچي به ولګي خپل مور بابا هغه ته به درک نه لګي چې دا زما مور او زما مور هغه نه او کچې ته ان تلذت امت بعلها شي نو بعل په معنا د مالک سره ده بعل په معنا د سید سره ده بعل په معنا د مالک او سید سره ده او به دیږي خپل مالک لرا او بدیږي خپل سید لرا دا سره دا بچي دا خپل مور واهلي دا ولدي مالک شي دا ولدي سید شي دا پته وته نه دا زمان مور دا پته وته نه چې دا دې تصرف دا بسکې دا به قیامت علامه دا وانت الحفاة العراة العالة او بل سببين الحفاة وفات هغه ذاتي من لا نعل له هغه پړې نه لري العراة ویني عراة درا چې هغه کامل د بدن په ټولو جاګین لري العالته چې هغه عالوي عالم فقراته ویل کېږي عائل فقیر ته ویل کېږي عائل فقر ته ویل کېږي عال الرجل يعيل عائله معنا افتقر معنا دا رعاء الشاء رعاء جمع درائدا دی وسرون کې وی ګورو بي دولرا ته ویني شالرا حفاظ او عرات اخر چې پنی نه لري جامع کامل نوی العالتا چاہا غریبانان او مسکنان دی رعاء اشا سرون کی دی گلو دی بیزو گلی بیزی بیت سرولی ومعنا دادا اہل بادیا یا اشباد اہل بادیا چی دی مولگی والاو او دی بدا حاجت او ضرورت والاو پل ضروریات ټول پورا کولی نشوا
دنیا وا پدی باندې دا سرا پرشي دا دنیا وا پدی باندې دا سریشي دا دنیا وا څومره ډیر شي یتفاولون فی البنیان او دی په فخر کوي او پچا کې په بنیان کې او دی با تفاضل کوي او چت کوټوالي کې آبادی کې یو بل سبوي زما بنیان آبادی چې دا ډیر او چت دا زما کو درې چت دې تاسو چې یو بل باندې په فخر کوي خپل وې زما آبادی مضبوطه ده او ستا آبادی دا مضبوطه نه ده دې با فخر کوي پچا کې په بنیان په آبادی کې نو دی وای زما آبادی سوچه ته وچته ده او ستانه ده هغه وای چې زما آبادی مضبوطه ده او ستا آبادی مضبوطه نه ده دا فخر ده نو قال رجل حضرت عمر رضی الله عنه ثم انطلق نو بلال دا سره فلبستو ما درنګ کړ ملی ویلې کېږي چاته وخت طویل ډیر زمانہ ډیر وخت می تیر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اے عمر اتدری ته په کې من سائل شو قلت موتل الله ورسول اعلم الله او رسول کو په قال پیغمبر اسلام ویلي فانه جبريل دا جبريل عليه الصلاه والسلام دا جبريل عليه الصلاه والسلام دیر وچ راځي فلبست ملي اړه زمانہ او می تیر کو یو ورځ دا په هر راغله دی او اکبر الرجل مسړي شاو ګرځولا نبی رسول الله ورته فرمایل رد علی الرجل نو ما سره واپس نو فاخذوا ليرده فلم يروا شيئا دغه ونلیل نو هغه سره امداد سره نو پیغمبر اسلام یې حاضر جبريل د جبريل علیه السلام نے و د دې دوالو ته په مابین کې جمع داسې کیږي چې حضرت عمر رضی الله عنه دا حاضر نو په قول د نبی رسول الله کې چې فل حال دې ته ویلي وي بلکې دا د مجلس نه پورته ناغه د روس نبی اسلام حاضرین زویل په الحال چې پورته شي او تاسو وګورئ چې دا سړی دا او بیا هغه نو روستا چې دې کوی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنه دریش کو بعد خبر هغه داور خبر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم داور ځکه په وخت اخبار چې نبی رسول الله باقی صحابه کرام خبرې دی وخت حضرت عمر رضی الله عنه نشته نو ډیر زمانہ بعد دری ورځې بعد حضرت عمر رضی الله عنه ویل تدری من السائل قلت الله ورسول اعلم قال فانه جبريل آتاكم راغله يعلمكم دينكم شبوخي تاسو قواعد دین کلیات دین اصول دین د توحید نو د دې لپاره راغلي قواعد دین د توحید کلیات دین د توحید او اصول د چا د دین د توحید دې کې اشاره دی تشوا چې اسلام دا دین دی ایمان دا دین دی او احسان او دا دین دی دا ټول دا په دین کې داخل او دې کې دا مثلا معلومه شو چې سړی مجلس د عالم ته حاضر شي نو چې کله د اهل مجلس یو ضرورت وي دی یو مسلې نو دا باید عالم نه تاسو وکي او دا ټول خلکو ته جواب ملاوي شي چې خلک ټول په دې باندې خبر شي دغه دا ضرورت وو چې جبرئیل السلام تاسو ټول صحابه کرام هغه خبر بلکې دې لپاره چې دا جواب د ټول لپاره شهر او جدا جدا تاسو نه کوي بلکې همدا یو جواب دا د ټول لپاره هغه او بل دا معلومه شو د دې حدیث نه چې باید د عالم مفتی چې کوم سره تاسو سوال کوي دا یې سره نرمیو کی هغه سره نرمیو کی هغه ته وی ریشا ځان سره کینه قریبی کی نږدې کی خو شان باندې وتی شاو اوس تاسو وکا چې تاسو ضرورت څه تاسو نو هغه وسو نو هغه نه بعد هغه تاسو دا ځکه چې دې لپاره دا سوال دام کې باندې پوښ دینه ما سوال نورم دی باندې پوښ دلته عالم مفتی هغه منقبض نوي هغه بداسي نوي چې شمه څنګه راغله ځکه ونه راغله دا څه وځنو چې سړی په خپل راتلو باندې کېما نه راوولي ځان سره بکینی چې شربت دوی باندې وسی کني خاص خبره څه تاسو سوال سم سره واه چې دا مسله وګورئ دا جواب کې نور لپاره بل دې مسله معلومه شوه چې سائل لره پکار دی چې سائل چې په سوال کې نرمواله وکړي دا هغه په سوال کې څه کوي نرمواله دا معنا دی به ګوري مناسب تفوس وکړي او سوال وکړي دا څنګه چې مفتی عالم سره نه اخوا روان دي
یا مثال گاڑی کې روان دي یا په سایکل موټرسایکل باندې روان دي اواز کې استاد جوړ دی او مې سم یا په شک مې مسلې تاسو را بوزي او یا لور دې کې روان دي نه ومولا او ټوګو مګرې او دا خلاف ادب دې راشي نه نرمواله به په سوال کې صحیح طریقې باندې سوال کوي او د عالم او د مفتی د هغه ادب لحاظ وکړ وګورم نو چې راغی جبرئیل السلام لا سونه کې خپل په ادب باندې تاسو وکړو نو دا څه باندې چې راشي په خیر اوغه او همدارنګ ګډ ور کېنی او یا کنه مفتی دا په سوال لاره ته حل کړه او دا څه ورته ګورم نه او یا تعالی سره ملا یو مسله کنه دا حل نه ملا دا څه نه ادب لحاظ ساتي مفتی سے بوي مثال هغه ته استاد دی بوي یا مولانا سے زما یو سوال نه کدا تاسو حل کې ډیره مهرباني بوي او دا یو مسله ده کدا تاسو دا حل کې ډیره مهرباني بوي الله تعالی اجر کی داسې طریقې باندې سوال کې دا مسله کې معلوم شي اللهم صل على